بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيا إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدقت يا رب العالمين. اوس دلته نه الله رب العزت فرمای وی چې کله د قیامت ورځ شي نو د شیطان ته به دا خلک راغونډ شي لاندې او دته به ووایي چې وایي دنیا کې خو موږ ستا خبره منلې وه موږ ستا تابعداري کړې وه اوس ته به زموږ نه د عذاب کې څه سپکوالی وکړي نو دی ورته وایي چې وایي داسې کار دی چې وعدتكم ووعد ان الله وعدتكم وعدكم وعد الحق یو وعده در سره الله رب العزت کړی وه هغه وعده څه وه الله وی ایمان راوړی الله وی نیکان جوړ شي صالحان جوړ شي د نیکۍ عمل کوي د بدو نه ځان بچ کوي خلکو سره صله رحمي کوي د حیا فردي عزت حفاظت کوي وغیره على هذا القياس. نو دغه وعده در سره الله کړی وه او یو وعده در سره ما کړی وه ما به درته وی چې مړه قیامت میامت نشته او داسې ګپ شپ دی او دا خبرې به مې درته کولې نو دا خدای پاک وعده چې وه وعد الحق هغه حقه وعده وه او وعدتکم ما تاسو سره وعده کړی وه دا شیطان ورته وایي ما در سره یو وعده کړې وه خو فاخلفتکم ما دا خپله وعده ماته کړه کړله او زه د سره په دې وعده کې تاسو سره رښتونی نه وم ما دا وعده په سره صحیح نه وه کړې نو چې دا وعده صحیح نه وه نو ورته وایي وما کان لی علیکم من سلطان خو داسې ونه وې چې د شیطان زه د مټه ونیسلم او ما ته وی چې د دې رور نه دا خوله ووه هغه وایي ما د الله لاس نه ونیسلې چې تا رمبې ویښته ورړامو ما د الله لاس نه ونیسلې وما کان لی علیکم من سلطان ستاسو باندې ما څه جبر زیاتې نه دی کړی چې تا ته مې وی چې ټوپک راواله او دا پلانکي په ناحقه باندې وله تا ته ما نه ویلې چې د دې پلانکي عزت تار که ما خو در باندې څه ظلم نه و کړی ما خو په تا باندې په جبر په زور دا کار نه و کړی چې د خور د ځمکه دې د قدمونو لاندې که چې وری نه کې د نر زوی شه او درېده هغه ورته وایي دا تاسو په خپله کړي دي الا ان دعوتکم بس دومره خبره ده چې ما له یو دعوت درکړه دعوت خلکو له ورکوي خلک یو بل له دعوت ورکوي ما درله یو دعوت درکو فاستجبتم لی نو تاسو زما والا خبره ومنله زما وعده مو منله د خدای دا وعده مو وغورځوله نو بیا ورته وایي کاکا وی فلا تلومونی بس ما ملامته کوي ښا دا زما د وجنا ما در باندې جبر نه دی کړی ولوموا انفسکم خپل ځان ملامت کې دا تاسو نه کی سروانه وه ما انا بمصرخکم وی تاسو چې دی وی تاسو نشئ بچ کو زه نشم بچ کولی تاسو لره زه اوس تاسو نشم بچ کولی زه نشم اوریدی چغې ستاسو وما انتم بمصرخیه او تاسو زما چغې نشئ اوریدلی تاسو ما نشئ بچ کولی
انی کفرتو یقینا ما کفر کړو زه کافر شوی وم کله بما په سبب د هغې اشرکتمونی چې تاسو ما ازم شریک جوړ کړم من قبل مخکې د دینه تاسو خو زه د خدای سره شریک جوړ کړم نو زه خو د هغه نه انکاري شوم کیدای شي تاسو را سره نه وی نو چېرته مې سړیتوب کار کړی وی تاسو را پسې وی بلا ملګري مې وی نو ما خو د هغې نه کفر اختیار کړی وی ان الظالمین یقینا ظالمان چې دي لهم د دوی دپاره نو ظالمان څوک دي وی تاسو هم ظالمان یې او زم ظالم یم د دې دپاره عذاب دردناک دی الله دې وساتي دا اوس ابلیس کی تقریر جہنم میں حضرت قاضی فضل اللہ سے دامت برکاتهم العالیہ فرمائی وی دا زمون حضرت شیخ سے وی چې د ابلیس تقریر په جهنم کې او حضرت ابن عباس و سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمائی وکان جالسا علی کرسی نار فی وسط جهنم وی دی به د اور په یو کرسی باندې ناست یو په منځ د جهنم کې به ناست یو دا خبرې به دې ته کوي الله دې وساتي وقال الشیطان او بوای شیطان لما په هغه وخت کې قضی الامر چې فیصله وشي د کار فیصله وشي د حکم فیصله مثلا بس جنتیان جنت ته شي او جهنم والا جهنم ته شي ان الله یقینا الله رب العزت وعدکم وعده کړی و تاسو سره وعد الحق وعده په حق ووعدتكم وما وعد کړی و تاسو سره فاخلفتكم نو بس ما مخالفت کو دروغجن میکړه دغه خپل وعده ما ته میکړه دغه خپل وعده لره تاسو سره وما کان لیا او هیڅ نو زما د بار علیکم پتاسو باندې من سلطان سجبر سزور الا مگر ان دعوتکم ما دعوت در کړو تاسو ته فاستجبتم لی بس تاسو دعوت قبول کو زما فلا تلومونی تاسو ملامت کوي مال را ولومو انفسکم خپل ځانونه ملامت کې ما انا بمصرخکم زنیم بچ کون کی تاسو لرا وما یا زنیم اوریدون کی د چغو د پریاد دستاسو وما انتم اونې تاسو بمصرخی یا بچ کون کی مال را د چغو د پریاد اوریدون کی زما انی یقینا ز کفرتم ما انکار کړو کفر می کړو بما په سبب د هغه اشرکتمونی چې تاسو شریک ګڼلې ز من قبل وړاندې د دینا ان الظالمین یقینا ظالمان لهم د دیو د بار عذاب الیم عذاب دردناک بوي وادخل الذين هاكسان او داخل بشي هاكسان امنو چې ایمان یې راوړي دي وعملوا الصالحات وعمل کړی دی په طریقه د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم باندې جنات جنتون دا تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولی په هغې کې ولی خالدین فیها دي به همیشه په دغه جنت کې باذن ربهم په حکم د رب د دوی اوس یو انذار دی یو تبشیر دی دا مخکې چې کومه ډله ذکر شو هغې خدای پاک ویرول چې تاسو سم شي او دی خوا چې کوم خلک نیک عمل کوي نو هغې له خدای پاک د خوشحالۍ خبر ورکوي الله وایي څوک نیک عمل کوي جنتونو ته به داخل کړم او په هغې کې به ولي وي نهرونه به وي او دی به همیشه په دې کې وي خو د خدای پاک په حکم سره تحیتهم فیها پیشکشي به وي د دوی په دې کې مخامخ کېدل به وي د دوی په دې کې سلامون په لفظ د سلام سره یو بل سره چې مخامخ کېږي نو سلام به اچوي په یو بل باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای خپل منځ کې محبت زیات کې او محبت زیاتی کې پس سره په سلام سره وي سلام عام کې چې محبت ستاسو ترمنځ عام شي د حدیث مفهوم دی که څوک پیژنې که نه که مالداري که غریبي سلام پې اچوه تاله به الله اجر درکړي او د سلام مطلب څه دی او د جنت او د دنیا د سلام به دا فرق وي چې دنیا کې خو به تا ته یو کس ټیټ پاس شي ډېرو او تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو پراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا نو ته خو په دنیا کې به دا د لږ وایي چې جي داسې کار دی او هغسې ته به وایي چې دا جوړ زما ډېر جاني دوست دی هغه به د خره چورامي نو خبره دا ده چې په دنیا کې منافقت په سلام کې راتلی شي خو آخرت والا سلام کې بیا منافقت نشته
هغه بیا د زړه نه سلام. بهرحال علم ترى کیف آیات نګوري. اوس الله رب العزت یو مثال بیانوي. الله وی د ایمان مثال داسې دی لکه یو پاکیزه اونه ده او جړ یې مضبوطی دي او د اسمان هغه بلندې ته اسمان بره چې څومره فضا ده یعنی د هغې بلندې ته د دې جړ د شاخونه رسېدلي دي او دا میوه ورکوي د الله رب العزت په حکم سره. او یو دا بی ایمانه مثال دی. نو د مثال د داسې یوې اونه دی چې هغه ناکاره خرابه اونه ده او د ځمکې په سر باندې هسې خوره ده، د ځمکې په سر باندې هسې خوره د جړې مضبوطي نه دي او نور څه نشته. نو که لږه هوا سیلې میلې پرې راله بس کیسه به الله ختم کړي. الله هم دې وساتي. الله وی د دې داسې مثال دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا مثال د کجورې د ونې دی. کجورې ونه چې ده وی د دې جړ ډېرې مضبوطي او شاخونه داسې چې دا ونه داسې دنګه تلي. علم ترى کیف آیات نګوري ضرب الله چې څنګه بیانوي الله رب العزت مثلا مثالون لرا. کیف ضرب الله چې څنګه بیانوي الله رب العزت مثلا مثال لرا. کلمتن طیبتن دا کلمې پاکیزه. نو کلمه پاکیزه څه ده؟ د ټولو نه افضله کلمه د ایمان ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کلمتن طیبتن دا کلمې پاکیزه کشجرتن طیبتن بشان دا غونې پاکیزه اصلها چې جړې د دې ثابت محکمي وي مضبوطي وي وفرعها او شاخونه د دې په سماء په نهایت د بلندې د اسمانونو کې وي. تؤتي اکلها چې دا ورکوي میوه لرا کل حین په هر یو موسم کې باذن ربها په حکم د رب د دې سره. ويضرب الله الامثال او الله رب العزت بیانوي مثالون لرا للناس د پاره د خلقو لعلهم يتذكرون هایږي چې دی په خبره باندې پوه شي. مثال درته الله رب العزت ځکه بیانوي چې په مثال باندې سړی لږ ښه پوهېږي. اوس الله وی د دې نورو مثال ومثل کلمات او مثال د کلمې خبیثة د ګنده کلمې. نو ګنده کلمه د څه ده؟ د شرک ده، د بدعاتو ده، د زنا د خبرو ده. او ګنده کلمه د څه شي ده؟ د دوو مسلمانانو خپلو کې اړامول دي، د دوو مسلمانانو خپلو کې چې دی په جنګ اخته کول دي، د مسلمانانو کور ورانول دي، د مسلمانانو چې دی د هغې بربادول دي یا نورې منصوبې دي مختلفې. دا ټولې چې دی دا ناکاره خبرې دي، الله ته ناخوښه دي. الله دې وساتي. ومثل کلمت خبیثة او مثال دا کلمې ګنده کشجرت خبیثة بشان دا غونی خراب دی یا ګنده خبیث دی ګنده اجتثت چې خوروي من فوق الارض د پاسه د ځمکې مالها چې نوي د دې دپاره من قرار څه مضبوطوالي څه جړې ولا نوي محکوموالي ولا نوي. نو الله وی یثبت الله الذین ثابت ساتي الله رب العزت هغه کسانو لرا آمنو چې ایمان یې راوړی دی بالقول الثابت په خبرې محکمې سره. مثال یې درته بیان کو. اوس الله رب العزت وی چې دا کم ثابت دی او مضبوط دی نو څه چل کوي الله وی دې لره مضبوط ساتي په هغه قول مضبوط سره چې هغه څه شی دی؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله ساتي الله وی فی الحیات الدنیا په زندګۍ د دنیا کې و فی الاخرت او په آخرت کې ويضل الظالمين ويضل الله الظالمين والله پاک گمراه کوي ظالمانو لرا ويفعل الله کوي الله رب العزت ما هغه څه یشاء چې وغواړي. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دین مراد د قبر زندگی ده، د دین مراد د قبر زندگی ده. په قبر کې الله رب العزت چې دې تا محکم ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان به د قبر کې کیږي نو دله فرشتې راشي او چې کله مسلمان وي نو دله بشارت والا راځي. چې کله حالت خراب وي ډېر ګډوډ وي نو بیا دله چې دی هغه منکر راځي. نو دنه تپوس کوي نکیرین فرشتې وي دنه تپوس کوي وای رب ما ربک رب دې څوک دی؟ ما دینک دین ما دې دلته ما دینک دین دې سره او من نبیک نبی دې څوک دی؟ نو که چرته دی
د خیال ساتلی د اسلام نو دی ورته وایي چې رب می الله دی او نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دین الاسلام دین می اسلام دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته وښودلی شي کیفیت الله ته معلوم دی چې څنګه وي الله ورته وایي د دې شخصیت باره کې څه وی دی به ورته وایي دا خو زموږ ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله د طرفه به اعلان وشي چې اله د جنت لباس ورته واغوندوي او دته د جنت نه یو کړکۍ ورکولو کې او لاندې ورته د جنت فرش چې دا ویل کې او دته به وایي او فرشتې به ورته نم که نومة العروس وایي داسې سمله لکه څنګه چې د ړومبنۍ شپې ناوې سملې وده کېږي او هغه نه راپاسوي مګر هغه کسې راپاسوي چې د چا ورسره زیات محبت وي نو دکه شان وده شه او بیا به چې دغه حالت کې ړومبنۍ بدله د سار مونځ راځي هغه به د ده حفاظت کوي د ده نه ګیر چاپېره بیا داسې ورو نور مونځ الله یې توفیق راکړي خیر بیا چې کله له قبر نه باسي نو بیا به ولله دغه عمل تک سپین رنګ کې راشي یو ښکلی نوجوان به یې ده ته وایي ټول عمر چې تا زه په اوږه ګرځولی یم اوس نن ته زما په اوږه باندې راسور شه چې میدان محشر ته دې وړم دی به ورته ته څوک یې وایي زه ستا هغه نیک عمل یم چې ته به د خواهشاتو طرف ته تلې خو ما ته نه یې پرېښې تا د خواهشاتو اتباع نه ده کړې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی د دې په مقابله کې بل کس کوي هغه ته به وایي چې رب دې څوک دی ورته آها لا ادري ورته وایي نبی دې څوک دی وایي پته راته نشته وایي دین دې څه دی پته راته نشته نو بیا ورته الله رب العزت طرفه به اعلان وشي ورته وایي دته د جهنم چې دی اور په دې قبر کې خور کې د حدیث مفهوم بیانوم او دته د جهنم نه کړکۍ ورکولو کې او دته د جهنم لباس ور واغوندوي الله هم دې وساتي نو د دین هغه مراد دی چې دغه ټیم به انسان چې دی دا به ثابت قدم پاتې کیږي او دا که تاسو نه ګوټې موټې ولګي دا به دې نه د بس عمل دی سم وي نو عمل د لارې مل بس کیسه دی بیا سمل الم تر آیت نګوري للذین ها کسانو ته بدلو چې بدله کړې وه بدل کړیو نعمت الله نعمت د الله تعالی کفرا فکفر سره واحلوا او کوس کړیو قومهم قام خپل لره دار البوار هغه کور د هلاکت ده خپل قام چې د هلاکت کور ته ورزولیو قام هلک د سمی ځای ته ورولي او د هلک د هلاکت طرف ته بوزي الله وایي کوم ځای ته ورزولیو جهنم یعنی جهنم ته یصلونها چې داخلیږي به وبئس القرار او ډیر بد زیاده اوسېدو دي الله هم دې وساتي وجعلوا دي ګرځولي دي لله الله لره اندادن شریکان یضلوا دپاره دي چې دي ګمراه کي عن سبیله د لار د الله تعالی نه چې ګمراه کي خلکو لره د لار د الله نه قل تو ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم تمتعو پیدا حاصله کې نه د شان د پیدا حاصله کې ها دنیا کې لوبې موبې وکې فإن مصيركم بس یقینا ورتلل ستاسو الى النار اور ته دي الله دې وساتي قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعبادی الذین بندگانو زما ته الذین ها کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دي یقیمو الصلاة چې قایموي منځونو لره وینفقو ونفقه ورکوي مما د هغه نه رزقناهم چې موږ ورکړي دیو ته سرا په پټه باندې وعلانیة او په ښکاره باندې من قبل مخکې د دې نه ما تاسو ته ویلي الله رب العزت فرمایي وی اے زما دې بندګانو ته ووایه چې ایمان یې راوړی دی یقیمو الصلاة چې تاسو څه کوئ منځونه قایموي صرف په دې نه کېږي چې کلمه م ویلې ده ګنې اخوا بیا څه نشته ایمان هرې ورې الله وایي نه څنګه دې کلمه ویلې ده نو ورپسې څه وکړه دې ته ووایه چې یقیمو الصلاة مونځ قایموي دا څوک وایي دا الله وایي ها وایي څه کوې مونځ قایموي الله یې توفیق راکړي بیا الله فرمایي وینفقو نفقه ورکوي مما د هغه نه رزقناهم چې موږ ورکړي دي دیو ته سرا وعلانیة په پټو په ښکاره
نو که زړه کې د ریا راځي بیا هره صدقه په پټه باندې ورکوه. او بیا مې درته وي چې کله انسان د انسان عزت چې دی دا اسلام محفوظ ساتلی دی، اسلام دا محفوظ ساتلی دی. نو چې کله افرادو له صدقه ورکوي نو علما لیکي چې بیا یې خیر دی په پټه ورکوه، یا چې کوم دا فرضي صدقات وي خیر دی که دا په ښکاره م ورکې او نفلي په پټه ورکوه. خو هسې عامه ده نن ته سبا د معاشرې سره دا لګي وایي چې کوم افرادو له ته څه ورکې نو هغه په پټه ورکوه، او که ادارې له څه ورکې نو چونکې ته په یو فرد باندې احسان نه کوې ته ادارې له ورکې بیا یې خیر دی په ښکاره باندې ورکوه. ځکه چې نفس انساني چې دی د دم عزت چې دی دا د الله په نس باندې ډېر زیات غوره دی. د مسلمان عزت او احترام دا د کعبې مبارکې نه الله ته خوښ دی. قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم لعبادي بندګانو زما ده الذین هغه کسانو ده چې ایمان یې راوړي دي. څه ورته ووایه؟ یقیموا الصلاة چې قایموي منځونو لره وینفقوا او نفقه ورکوي مما د هغه مالونو له رزقناهم چې موږ ورکړي دیو ته سرا په پټه باندې وعلانیة او په ښکاره باندې. نو ته به چې موږ یې په ځان نه لګو نو بیا به ته صدقه څه ورکړو؟ الله رب العزت چاله مال ورکړی دی، الله چاله مال ورکړی په دې کې وسعت ورکړی دی. یو د یو کس وس نه کېږي مثال په طور په 1000 روپۍ جوړه ده او د ده وس نه کېږي او د سره چا پیسې ورکړي د کور د بال بچ د خرچ لپاره وغیره ډېر هلک په 1000 روپۍ جوړالي نو دا بیا په اسراف کې راځي، دا بیا دې زیاتې کوي ځکه د پسې بال بچ دی، د چا به د تعلیم خرچوي، د چا به د مدرسې، د چا به چې د کور د بل څه بل څه. بل کس له خدای پاک وس ورکړی دی او دې د 1000 نه دی د 10,000 روپو جوړه مغشتې شي نو دې که بهترینه جوړه واخلي نو اسلام د ده چې دی خوښ کړی دی دا شي دا یې بد کړی نه دی ښه چې ستا په نعمت ستا په بدن باندې د خدای پاک دا نعمت راښکاره شي. اوس ته به وې چې هلکه دا پکې نه وي خبره، زه به د خدای په نامه دې ورکړي که نه، د خدای په نامه خدای شته که دغه پیسې څوک ورکوي؟ د خدای د نامې نور که نورې پیسې ورکړه که نه به راشي سړي سره سټور پرتي وایي زما چې څومره وس کېږي نو زمونږ وس څومره دی 10 روپۍ. نه د ښه نه ښه لباس واچوه، د ښه نه ښه خوراک وکړه، اسلام خو په دې څه بندیز نه لګولې خو هېڅ بې ځایه مه لګوه. سرا وعلانیة په پټو په ښکاره من قبل مخکې د هغې نه ان یأتیه چې راشي دي ته یومن هغه ورځ لا بیعون چې نه به وي اغېشتل هرڅول فیه په هغې کې ولا خلال او نه څه دوستانه، څه دوستانه به پکې په کار نه راځي د دنیا ښه د دنیا والا دوستانه به پکې په کار نه راځي مګر حدیث کې راځي او بل ځای کې قرآن کې به راشي چې کومه ملګرتیا د دین په خاطر باندې راجمع کېده د دین په خاطر باندې وي نو هغه به پکې په کار راځي ښه او کومه چې د دنیا په خاطر باندې راجمع کېده وي او صرف د دنیا د کار دپاره وي، صرف د دنیا د کار دپاره چې ناجایز وي نو بیا د هغې څه پیدا هلته کې نشته. نو الله رب العزت وایي د هغې نه مخکې مونځ وکړې، د هغې نه مخکې صدقې ورکړې، د هغې نه مخکې نیک اعمال وکړې. الله یې توفیق راکړي. الله الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه لره والارض او ځمکې لره وانزل او نازل کړي دي من السماء د اسمان نه ماء اوبه لره فاخرج بس راوباسي به په دې سره من الثمرات د هر قسمه میوونه رزقا لکم دپاره د رزق ستاسو وسخر لكم الفلك او مسخر کړي دي تابع کړي دي د ستاسو دپاره کشته لتجریه دپاره د دې چې وچلیږي فی البحر په دې دریاب کې بامره په حکم د الله سره وسخر لكم الانهار او تابع کړي دي ستاسو دپاره نهرونه نو نهرونه هم ستا تابع دي اوبه دي چې دې کوم طرف ته اړی نو اړېږي او دکه شان چې دي کشته دا هم ستا تابع کړي دا اوبه هم ستا تابع کړي دي. اوس خبره ستا ده چې ته دنیایي علومو کې تر کوم حده پورې ځې څومره پکې ته ایجادات کولی شي څومره پکې خواري کولی شي هغې کې کوه زه پړوان دی چې څومره ته کولی شي خو دغه علم دا د اسلام په مقابله کې مه ودروه هغه ځان له په خپل ځای استعمالوه او د اسلام چې د څه دپاره دا په خپل ځای استعمالوه مقابله کې به نه ودرې د هر یو میدان جدا جدا دی اسلام به په ټولو باندې بالا ساتي.
وسخر لكم الشمس او مسخر کړی دي ستاسو لپاره انوار والقمر او سپوږمۍ دایبین چې همیشه روان دي. وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړی دي ستاسو لپاره شپه او ورځ. وآتاکم او درکړی دي وآتاکم درکوي تاسو ته من کل ما سألتمو ټول د هغه من کل د هر هغه نه ما سألتمو چې تاسو یې سوال کوئ چې تاسو د کوم څه سوال کوئ کنه نو الله رب العزت وی زید الله درکوم. حدیث شریف کې راځي بنی آدم کله سوال وکي نو چې د پکې خیر وي الله یې ډایرکټ قبول کی او کله د لپاره پکې خیر نه یا سوجه یې پکې نو الله رب العزت چې په دغه مصیبت راځي هغه مصیبت سره دا ټکر وخی هغه الله ختم کی. بیا که دغه هم نه مصیبت هم پې نه یو قبول هم نشي دا په آخرت کې سټور شي او د قیامت په ورځ چې کله دی د خپلې دعاګانې وویني او د تله د نیکۍ کې ور واچول شي دی وایي چې خدایه چې یوه دعا هم زمانه قبوله شوې نو دا به ښه وه. الله رب العزت په دې باندې ښه پوهېږي. خو بیا سوال چې دی هغه د سم سوال کې هسې ګډ وډ به نه کې. اوس یو کس دې ځای کې کښېني وایي چې خدایه پاکه په دې سړک باندې چې دی یو ټرک پیسې ډالرې روان وي چې دا ټرک ما ته ودرېږي ما ته چې ټول ستا شي نو لږ د عقل سره به برابر سوال کې. شیخ ادریس صاحب ما سره یو طالب وي هغه به وایي چې یاره زه خو سوالونه کوم استاد ته وایي چې قبلېږي زما خو یو سوال وي ما ته چې ته څه سوال کې وایي چې هر ټیم لګیم چې خدای پاکه کروله راکړي نو اوسه پورې خو راته میلو نه شي. وایي ما ورته چې طالبه نو ته به کرولې لاسکې لاسکل در سره نشته او کروله ډایرکټ غواړې لږ چې دې ځان ته ګوره داسې ښه سوال د ځان مطابق سوال کوه. نو ما ته چې څه وکړو ما ته چې بس څه وغواړم نو چې زما بس ګرمي ده نو یخني ده وایي ما ته چې بس یخني ده خدای پاک یو ګرم څادر راکړي. وایي ما ته چې زه ټیک ته کښېنه. وایي لږ ساعت بس یو کس راغی خان ویل ته زمونږ د عمرزو خانان دي مشهور وایي ما له یې غټ څادر راوړی ما ته چې جي دا تا تحفه دی ما ته چې هلکه ما له خوا بله ورځ چا راوړی وایي چې بس خیر د طالبانو کې چاله ورکړه. وایي ما ته چې واله سوال دې قبول شي. وآتاکم او درکړي دي تاسو ته من کل ما سألتمو د هر هغه څه نه چې تاسو یې سوال کوئ. وإن تعدوا که چرته تاسو شمار شروع کې نعمت الله د نعمتونو د الله تعالی صرف په یو سترګه کې شمار شروع کې نو بیا ورپسې ځه. په میډیکل خو موږ ډېر نه پوهېږو چې حکاماو چې کومې خبرې ریخ کړي او دا اردو کتابونه یې لیکي چې صرف په هغې کې ګورې نو لویه دنیا د هغې ته باریان دریانې صرف د رګونو نظام چې ګورې هغې ته باریان دریانې صرف د فلکیاتو نظام چې ګورې هغې ته باریان دریانې. نو الله رب العزت وایي چې د الله یو نعمت چې ته شمارې نو شمار به نه کړی شي او که په بدن کې د یو نوک اهمیت ګورې هغه هم ته شمار نه کړی شي. وإن تعدوا نعمت الله او که چېرته تاسو شمیر شروع کې د نعمتونو د الله تعالی لا تحصوها نو به نه شمېرلی شئ دې لره. ان الانسان یقینا دا انسان چې دی لظلوم دا ډیر بې انصافي کوونکی دی کفار ناشکره دی. انسان چې دی بې انصافي کوي د الله رب العزت متعلق هغه سره بې انصافي کوي هغه سره شریک پیدا کوي او خپلو ملګرو سره دوستانو سره اقرباو سره دې سره هم زیاتې کوي چې وس د چا څومره رسي نو دومره زیاتې کوي او ناشکري کوي. الله ورته ایمان نصیب کړی دی ناشکري کوي. الله ورله جان مال وخت ورکړی دی د هغې قدر نه کوي. نو الله رب العزت ته موږ د ناشکرۍ نه بچ کړي.